کم انسان چې دا غواړي چې دته د مرګ په وخت کې کلمه نصیب شي، د په زبان باندې د الله نوم او کلمه د لا اله الا الله جاری شي، کم انسان چې دا غواړي چې دته د ایمان حلاوت، د ایمان مټاس، د ایمان شیرینی خوږوالی نصیب شي، د دې دپاره عزتمندو څه طریقه او څه وظیفه ده؟ حدیث کې راځي النظر سهم من سهام ابلیس مسموم. وی دا نظر نه دی، نظر دا د شیطان په تیرونو کې یو تیر دی، او داسې تیر دی چې زهر آلود دی، د زارو نه ډک کړی دی. نو په دې تیر چې دی اولی نو د زارو د ډک تیر نه بیا څوک نشي بچ کېدی، د دې نه څوک بیا نه پایي. نو او حدیث قدسی دی، الله رب العزت فرمای من ترکها من مخافتی، چې کم انسان د نظر حفاظت زما د خوف د وجې نه وکړو چې الله به خفه شي، ابدلته ایمانا، وی زه به د ایمان بدل کما، ایمان مخکې چې کم کمزور ایمانو دا به بدل شي، او یجد حلاوته حلاوته فی قلبه، او دا به په خپل زړه کې د ایمان میټاس نصیب کی، او د مرګ په وخت کې به دته کلمه نصیب کی. چې کله یو غیر محرمه ښځه راله او ستا سترګې ټیټې شوې، ټیک ده ستا دوکانداري ده، تا له ښځې راځي، خو ته د حیا په نظر ورته ګوره، ته ورته د عزت په نظر باندې ګوره، او ته ورته عزتمندو هغې له عزت ورکوه، نو بیا صحیح ده. خو چې د شهوت په نظر دې وکتلو، نو د مرګ په وخت کې به درته د ایمان حلاوت نه نصیب کیږي، او